یو آسان عمل درته ښیم 2 رکعته نفل چې کوم حضر علیه الصلاة والسلام ښودلي و امام شافعي ته 2 رکعته وکړو سجده کې پرېوځه څه چې غواړې تا ته میلاوېږي په دې طریقه زه درته یو خاص طریقه ښیم تاسو به داسې وکړئ چې تاسو یو داسې حاجت ته چې هغه کالو سر تاسو دعاګانې غوښتې دي هسې وظایف کړي دي لیکن نه پوره کېږي دا 2 رکعته وکړه ازمیښت وکړه انشاءالله العزیز چې څنګه پوره کېږي ستا حاجت ښه مزېدار او دس به وکړي 2 رکعته نفل به وکړي صلات حاجت اول رکعت کې به سوره کافرون یعنی قل یا ایها الکافرون لزله یعنی سوره فاتحین بعد په دویم رکعت کې به سوره فاتحین بعد 11 پیرې سوره اخلاص قل هو الله احد سوره ده منځ شو فورا سلام دې وګرځولو فورا به په سجده پرېږدي چې سجدې ته لاړې سجده کې به لزل درود شریف وایول بیا به لزل درېمې کلمه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پورا کلمه لزل وایي بیا ورپسې لزل وایي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار لزل به دا وایي او بیا به لزل خپل حاجت د الله نه غواړي بیا به الله نه خپل حاجت غواړي دا طریقه چې د حضر علیه السلام امام شافعي ته ویلي وه حضرت حکیم الامت مولانا تانوی رحمت الله علیه دا نقل کړي نو دا ډېر زبردست مونځ دی که یو ورځ سره ستا حاجت پوره نه شو دوباره وکړه درېیم ځل باندې وکړه څو ورځې په مخه وکړئ انشاءالله العزیز هغه حاجتونه چې ناممکنه حاجتونه وي هم به انشاءالله پوره کېږي الله تعالی د ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي الله تعالی د ټولو مسلمانانو پریشانۍ په اطمینان و سکون او خوشحالیو کې بدلې کړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب